بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي. نو موږ ویډیو چې په دې علم العروض کې به موږ ته دوه بابونه او یو ختمه دا بیانې. نو په علم العروض کې دوه بابونه ولولنې باب چې نن د زحافات او د علو مبارک او دویم باب چې نن د بحور مبارک. نو موږ ویلو په علم العروض کې ټول څو بحرونه دي؟ شپږ بحرونه دي. اولنې بحر موږ ویلو چې هڅه شری بحر طویل سره بحر طویل. په بحر طویل کې موږ ویلو چې دا یو قسمه عروض او درې قسمه ضربونه لري. یو قسمه عروض او درې قسمه ضربونه لري. عروض داغه محذوف راځي، مقبوضه او دغه چې دا صحیح مقبوض او محذوف راځي. دویم نمبر موږ ویلو بحر مدید. د بحر مدید خلاصه دا و چې په بحر مدید کې مستفعل فاعل دا متفاعل دا به راځي. او بحر عروض دا غیر راځي درې قسمه او ضروري راځي شپږ قسمه. لکه عروض کا صحیح وو نو ضرب وسره صرف صحیح راتلی شي. که عروض محذوفه وو نو ضرب وسره مقصور هم راتلی شي، محذوف هم راتلی شي، وابتر هم راتلی شي. او دریم نمبر عروض کا محذوف مخبونو نو دغه سره محذوف مخبون هم راتلی شي، ضرب او ابتر هم راتلی شي. بیا موږ پرون سبق دی ویلو بحر بسيط. نو بحر بسيط چې دا هم درې قسمه عروض او شپږ قسمه ضربونه لري. نمبر 1 مخبونه. چې مخبونه وي نو ضرب وسره مخبون هم راتلی شي او مقطوع هم راتلی شي. او چې مجزوعه صحیحه وي دویم نمبر عروض مجزوعه صحیحه نو ضرب وسره مجزوع مزال راځي، مجزوع صحیح راځي او مجزوع مقطوع راځي. او دریم نمبر ضرب عروض دا مجزوع مقطوع او درې هغه د به مثال باندې راځي. نن سبق کې موږ وایو بحر وافر. بحر وافر څلورم نمبر دی بحر وافر. په بحر وافر کې متفاعل شپږ پیره راغلی. متفاعل په څو پیره راغلی؟ شپږ پیره. نو لکه په اولنی نیم بیتی کې بسو تفعیلی ټوټل شپږی جو په اولنی کې بسوي او ورستونه کې بسوي درې وي. پوه متفاعل په کې څو پیری؟ شپږ پیره. شپږ پیره څو پیره په کې؟ شپږ پیره. د دې دوه قسمه عروض او درې قسمه ضربونه راځي. څو قسمه عروض راځي؟ دوه قسمه او ضربونه یې څو راځي؟ درې قسمه راځي. نمبر 1 چې دنا هغه ده لاولنه ضربه لاولنه عروض ده مقطوفه سره البحر الوافر. البحر الوافر په دې کې کمی تفعیل دي. مفاعله څو پیری نه؟ شپږ پیری. ها 6 مرات شپږ پیری. بیا د دې قسم سو عروض راځي دوا. نمبر 1 ده مقطوفه سره مقطوفه او دویم ده مجزوعه صحیحه. مجزوعه خالي نو مقطوفه خو نه پیژنم وای چې قطف پکې شوی سبق شوی خو قطف پیژنم نو کنه هیر شوی درانه چې حذف او قطف پکې جمع شي. چې سبق جمع شوی حذف او بل څه حذف او بل څه عصب. حذف څه ته ویل کېږي؟ د جزء په اخره کې سبب خفیف حذف کول. د جزء په اخره کې سبب خفیف حذف کول. او عصب څه ته ویل کېږي؟ پنځم بګه ساکن کول. پنځم بګه پنځم متحرک نو ګوره دا مفاعلتون نه کنه سره مفاعلتون چې سبق الاول حذف وکما نو سبب جوړ کما مفاعله به جوړ شي. سبب جوړ شي مفاعله. سبب جوړ شي مفاعله. وس بیا به دویم نمبر کار د عصب ده. عصب څه ته ویل کېږي؟ پنځم متعلق ساکن کول. 1 2 3 4 5 کم یو ټکی دی پکې مفاعل. نو دا بس شي مفاعله او مفاعله سي مفاعل سجولا مفاعل. وذا مفاعل لګنا نو بری مفاعل په لاوله کې سره غلي دي دا څه شی دی؟ وذدي مجموع او عل څه شی دی؟ نو وذدي مجموع سبب خفيف واذا قلت تفعيلا لا مفاعل دليل قلت تفعيلا فعول سره فعول. وګوره مفعول کې فاعل لم درې وړ حروف کې رااله فبكم فعول مفاعل او فعول. ګوره په دې کې دا مودې مجموعه دا مودې دا هم سبب خفيف دا هم سبب خفيف دی. نو دا به سره دی مفاعله فعول مفاعله فعول. ها
بیا چې دا بحر وافر درې دوه قسم عروض راځي یو مقطوفه او یو مجزوعه صحیحه نو چې دا مقطوفه نو د دې سره یو قسم ضرب راځي یو قسم ضرب سره راځي چې هغه څه شری مقطوفه مقطوف سره او مقطوف نه پیژنم چې څه سبب جمع شوی حذف مع العصب حذف مع العصب دا ټوله خبره ده د مفاعلتون بس جوړ شمه ها مفاعلتون به مفاعل جوړ شي او بیا معول چې څه فاعول ده نو لدی ګره اولنې دا به دې مفاعله مفاعله فاعول او مفاعله مفاعله فاعول ٹھیک شو بیا مجزوعه صیانه به جنما مجزوعه دي ته وای مجزوعه چې دینا یو مکمله تفعیله حذف شي یا مکمله لکه پنځه جو سو پاتې شي او چې شپږ جو سو پاتې شي یو د یو نه حذف کا بل د بل نه حذف کا سلور سو باندې سلور پوه شو به معنی چې اته تفعیلی او مجزوعی نو سبب باندې کیږي شپږو یو بل لاولنی لاین نه کټ کو یو بل دویم لاین نه کټ کو پوه شو نو د دې دوه قسمه ضروب راځي یو د مجزوعی صحیح مجزوعی صحیح مطلب دا دی چې صرف یو تفعیله حذف کا انو خپل ځای باندې راولنو باخره کې به مفاعلتون نزي صبر راځي او د دې باخره کې به مفاعلتون نزي صرف یو تفعیله به حذف کیږي او دویم نمبر دی د دې هغه ضرب د مجزوم معصوب 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 نه پیژنم چې څه پکې شوی عصب عصب مې مخکې وې کنه بھائی پنځم ساکن پکې څه شوی نو مفاعلتون بس شي مفاعلتون بس جوړ شي مفاعلتون مفاعلتون نو دا درې قسمه شرط زغه د موږ سره دي کنه شعرونه د لاولنی بدایه مفاعله مفاعله فعول مفاعله مفاعله فعول صحیح ولا او بیا دې موږ مفاعله مفاعله صرف وپره او مفاعله مفاعله وپره بیا چې درې مې نو مفاعله 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 ٹھیک شو لا په دې باندې پوه شئ وصلو کتاب ته وګورئ بیا مخه بل وایم بیا ها اور دغه وشي نو بیا وای بس بیا وای الرابع الوافر سلورم بحر سره بحر وافر ده سره بحر وافر واجزاؤه مفاعله 6 مرات او د دې اجزاء دي لا سوري او کم ټکه په کې راغلي مفاعله په کې راغلي سبب کې راغلي مفاعله په کې راغلي وله عروضان او د دې سو عروض راځي وثلاثه اضرب او ضربونه سو راځي الاولى مقطوفه اولنې تاسو مقطوفه څه ته ویل کېږي چې حذف او عصب کې جمع شوی حذف او بل څه عصب حذف او سبب کې جمع شوی عصب دا حذف د جنما حذف شي سبب خفيف حذف شي او دا عصب د وجنه پنځم وضربها مثله او د دې ضرب د دې په شان راځي لکه مفاعله مفاعله فعول مفاعله مفاعله فعول لنا غنم نسوقها غزاز كأن قرون جلتها العصي لنا غنم ولا شيء لنا غنم مفاعله نسوقها او غزار فعول غزار فعول غزار فعول پوه شو به معنی یلا کوس ګوره بری کې دې نشته لري وزن صرفي په شان دي چې غزار بر وزن فعال نه نه دلته موږ صرف ساکن د متحرک په موقع ساکن مر ساکن په مقابله کې متحرک په متحرک په مقابله کې کله پاس یو حرف علت لاندې بر حرف علت خیر ده کله پاس زبر لاندې زیر لا پاس زبر لاندې پیش خیر ده وزن ورجو کې خدا خبره غزار شو فعول بیا كأن قرون نجلة هل أو عصي فعول عصي فعول الثانية مجزوعة صحيحة دویم نمبر چې مجزوعه څه ته ویل کېږي چې هغه بیت نه یو تفعیل حذف شي یو تفعیل حذف شي ولها ضربان او د دې څو قسمه ضربونه دي دوه قسمه ضربونه دي الاول مثلها اول په مثل لري باندې یعنی چې عروض یې مجزوع صحیح وي او ضرب هم صحیح نو لکه بلی په اخر کې بس فرق نه راغلی خو صرف دوه تفعیل به بږي پوه شئ
لقى مفاعلة مفاعلة أو مفاعلة مفاعلة. لقد علمت ربيعة أن حبلك واهن خلق. لقد علمت لا شو لقد مفاشو أو علي شو أو متن شو. ربيعة أن مفاعلة أو نحبلك أو هن خلق مفاعلة. نو ګوره دوه تفعیلې شو کنه، بل اولینی بیتی کوم دوه تفعیلې شو، په دویم کوم دوه شوې، ځکه یو څه شوی دا الثاني مجزوم معصوب. او دویم نمبر چې ضرب د دې مجزوم او معصوب. مجزوم نه پیژنه مالکا چې یو تفعیله په حذف شي، یو تفعیله پکې، او معصوب هم نه پیژنه ما. عصب څه دا وایي؟ بنظم حرف پکې ساکن شي، متحرک ساکن شوی. د مفاعلتون مسه جوړ شي اعاتبها وامرها فتغضبني وتعصيني. اعاتبها مفاعلة وامرها فتغضبني وتعصيني مفاعلة وتعصيني مفاعلة. لکه پوه شو مې باندې راکه مال کتابو دا حماسه ده حماسه نور ویم کنه مې متا سو ما دا ها دا راګه نور نه مې مکه یو اجراب وکړو تختره قران نه جو اجراب وکړ. ها پیج براواړه وای پیج نمبر براواړه وای وقال ابو الغول الطهوي 8 نمبر پیج ګوره دا اوس ګوره مفاعلة فعول دا به تاسو بخپل باندې جوړوي. فدت نفسي ولیدو. وقال ابو الغول الطهوي ولدو 8 نمبر پر صفحه فدت نفسي وما ملكت يميني ولیدو. ها دا کتاب چې شروع شي یو پاڼه وړو یو دوا پاڼه تو کار سو دی خو دا کتاب شروع شوی دی یو دا واړه بل دا واړه او دا لګی دی. او وقال ابو الغول الطهوي فدت نفسي وما ملكت يميني ولیدو. ها وذكر فدت نفسي دا کومه تفعیل ده؟ مفاعلة نو دا مفاعلة په دې کې څه چل شوی دی؟ عصب پنځم ساکن په پنځم مضارع په څه شوی دی؟ نو ګوره فدت نفسي پنځم ساکن په موږ له مفاعلتون بکارو او دلته سره راغله مفاعلتون. نو موږ اضافه د کړه دی په دې کې څه شوی دی؟ عصب شوی. وما ملكت يميني وما ملكت مفاعلة يميني فعول فوارث مفاعيل صد فوارث مفاعلة فوارث صد دقت فيهم مفاعيل ظنوني فوارث لا مفاعلة يملون المنايا فعول. إذا دارت رحل الحربيز زبوني. اگر مفاعلة فعول راځي په ما چې کله تاسو دغه شوي چې ویل شي جو راځي را سره. فدت نفسي وما ملكت يميني فوارث صدقت فيهم ظنوني فوارث لا يملون المنايا إذا دارت رحى الحرب الزبوني ولا يجزون من حسن بسيء ولا يجزون من غلظ بلون ولا تبلى بسالتهم وإنهم من بعد حين لف بين أشتات المنون فنكب عنهم درء الأعادي وداووا بالجنون من الجنون فالهوينا
إذا حلوا ولا أرض الهدون. شوي وياه أقول لها وقد طارت شجاع من الأبطال ويحك لا تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا خلود بمستطاعي، ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي القنع اليراعي، سبيل الموت غاية كل حي وتسلمه المنون إلى انقطاع، هل المرء خير من آياته قابل بزي من ثاني البسيط نو بسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل لكنا نو ده مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل إنا محييك يا سلمى فحيينا، وإن سقيت كرام الناس فاسقينا، عودت إلى جل ومكرمات يوما سرى كرام الناس فادعينا، إنا بني نشال لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا، إن تبتدر غاية يوما لمكرمات تلقى السوى منا والمصلين، وليس يملك منا سيد غلاما سيدا فينا، إنا لنرقص أنفسنا ولو نسام بها في الأمن أعلينا، مرافقنا تغلى مراجلنا إني لمن عشر أبدا أوائلهم صبركما من فارس بس قصيدة ويا قصيدة بردا مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل لي وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم.